د بلایا وبانی تدیرو کو خلاصہ بعد فوز بامتحان العاصم لفراسته او فوزه على المنصب ہر کله چې امتحان کې کامیاب شو نو دې په خپل منصب باندې کامیابی ته تراله دې وزیر زراعت وګرځو او تقدیم اظهار برات الى الخروج تقدیم دغار براغت ته پوتو باندې من السجن دجیلنا دلائل کید الخائنین الله تدبیر د خائنانو دې ته هدایت نکړي اعتراض رئید عجیب بجرمها خپل جرم باندې اذا صدق یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او د امانت او د دیانت کنا د البراءت علی الخا او چې د اظهار د براءت ته او چې د خائنینو نه کنا ونفي تبریه عن النفس نفس التبرید د نفس لا ما برئ نفسی نه تواضعا نفوس د انبیاء لا مطمئنی کنا دی مامون الخاتمین بل تذکیر دے بما بعد الموت اور بیان د منت ته په یوسف علیہ السلام باندې الله په دبر خپل منت او احسان دام ذکر کی کنا فلما جاء الرسول ہر کرا چراغ تقاصد قال ارجع الى ربك دا ورته بادشاہ ورته چې تاسو دا کار وکړي چې دا مال راولې وقال الملك اتوني به ویل بادشاہ ما تراتلو کې دا خوب تعبیر رواغست او فلما جاءه ہر کله چراغ ورته قال ارجع الى ربك قاصد دوی چې بادشاہ دی غواړي ویل واپس مولاتا بادشاہ تورشا فاسالو سوالو کته مانست التي قطعن ايديهن شد حال دا غزنانو چې دی لاسونه پرې کول ځان لا نو ان ربي بكيدهن عليم یا رب زما د دې په فکر باندې عالم دی بس دی واپس راغی بیا کلام کې اختصار دی او بیا بادشاہ غزنانه راوبللی چې کوم وی شد شان ساتو ادراتونی زتا مراد کې رسول الله سامنا تنبدنا تو چې اته مولا ته کې د خپل مولا غنه خبر اومنه قلنا دیو ویل حاشا لله پاکی دا اللہ لرا معلمنا علی من سوئن نو علمان بدوانی سزررنا بدینا قالت امرات العزیز الان حسن حق وان بعید عزیز زلیخا اس ظاہر شا حق انا روتو ما ددنا مطالبہ کری ودا نفس دنا نل من الصادقین دے درشتنو نو کنا ذال علم انی لما فن غیب دامن دے پارا کہ دا عالم شی دا عزیز مصر کہ ما خیانت غائبانہ نہ کرے وان الله لا يهدي كيد الخائنين بشک الله ہدایت نہ کی تدبیر بد خائنانو تک ما برئ نفسی دے خپل تواضع بیانی ذ تبریت خپل نفس نکوما ان النفس لاماره بالسوء دیر امر کو ان کے په بدای باندې اگر چې نفوذ انبیاء دا نفوس مطمئنه ہی کرا ان ربی غفور الرحیم رب زما بخون کے اور رحم کو ان کے وقال الملك اتوني به ویل بادشاہ راتو کہ ما ته بد سرا استخلص لنفسي جزان لے خالص کما مشیر وګرځو ما فلما كلمه اخر داد چراغ سره خبر پڑی رجب واقفو قال ان كلم الذين مكن امين دنه کان چوینی هغه یو چې کم دینو خلقونو کې محبت پیدا شي ویل تت بنبانی صاحب د مکانت د رتبه امین امانت کړي نو تاسو منصب حواله کوما ای علی خزائن الارض دور تول چې ماو ګرځوا خزانو د ځمکې باندې مطلب مداد وزیر خوراک میں کا او وزیر زراعت میں کا کرنا درپند خیش گفتہ با زنانا مشورہ کردن تباہ است ٹکور فارسی جوڑے ہوئے دا کم دے ویلی لقمان حکیم سے کم کتاب کی ویلی دی ہاں نہ معلوم استاد آغا د چتا ته غلطه مشوره درکې نو لکه د یوسف علیه السلام ته چې ویل چې د خپل مولا غنی تابعداري وکا هغه باندې مانی دا نه چې صحیح مشوره به نه مانی زنانه درته وي چې پاسه باندې ویلې دي مانځل چوي نه دا زنانه د نظم حضرت پاسه د پېشمنی وخت دی وخت لري نه پاسه دا د زنانه خبره دي کې به هم نه مانی بیا هغه ته ډیر زدي چې داوم نه مانی دن مولی یعقوب ذکر کرداست کہ زبان فادی جنت ہم است
دا کم کتاب کی لکلی دی یعقوب بلبانی مولوی کی لکلی دی کم کے ماتا کتاب سبا راوڑا سبا ما حضور خدا ہوئے کہ جنتان جب عربی دا اتو ہے چدینو مولوی بمبانی چی کم دینو مولوی یعقوب سے داوی لی یوسف کے حرف ندا حذف دے او سن معلومی ادا حذف پذیر سر لی کرے حذف لم پزال سر لی پذیر سر لی گا او کہنے جستا دا غلطی خم تا تخکارا کم دا دین مال یوسفو دا مبنی بر زمانے مبتدا جوڑی گی نانا خبر جوڑی گی اور پسی چکم نے عارض جواب ندا دے دین مالی چی دا منادا دا حرف ندا محذوف دے دین مالی چی ابلیس تا پرز دا قیامت خبر ورکوی منگ بیوی نو کنا دا سوئی پخپل چورا سے پتہ برتا ہو لئی اے دا پارے زین تیار کم بارخانی جوڑ کڑلی او خخ تخمون قتل او وکال چکم نے خفت نو شو بارخانی ڈکی سولی بس بیاقات شروع شو چاپین مخلق راتل یعقوب علیہ السلام مرتوول چې دغه سي د مصر باچا چې دی هغه دغه ورکی غلی تاسو ملر شي دیم رالل قال اجعلني اولد وګرځه ما په خزانو د ځمکه باندې او وزیر خوراک میں کا وزیر زراعت میں کا انی حفیظ علیم ز ساتون کې ما او عالم په دې فن باندې وای ته خو په خپل د رتبه مطالبه وکړه رتبه مطالبه خو نه پکار ته پته او کدي کار باندې نور څنګه مقرر شي نقصان به پکې وکي ته پوهیږي چې دا کار تر بل راځي نو خیانت پکې کوي نو ته طلب وکړه چې مال دا او د ملاو شي چې زه پکې خیانت نکوم کنه وکذالک مکن لی فی الارض دار لما قدرت ورک تو پدمکه کې د کوی نه راوته نو مصر ته راغی جلخانی ته داخل جلخان ته راوته نو وزیرو ګرځید بلکې بادشاہ د ټول اختیارات به حواله کړ د ټول ملک واقدار شکر دانا زیور کو چوال پدمکه کې کوزیدل چې کم دې د اراده بوا برحمتنا من نشاء وې ذلیخی چې کم دې غي چې بدد دې بکل روانو خلق ور سره هغه بویل سبحان من جعل بيدا ملوکا بالاحسان واجل ملوک عبيدا بالاساءه هغه خدای لر سنادا تعجب دې چې غلامان چې دې بادشاہانو ګرځول نو کرانه بادشاہانو ګرځول په احسان سره او چې کوم بادشاہانو هغه غلامانو ګرځول په سبب د اطاعت سره بلې غلطي احساس وکړو ولا اجر المحسنین نه بربادو اجر د احسان کوونکو آخرت خیر الذین آمنوا وکانوا یتقون هم اجر د آخرت بهتر دی هغه چا د پاره چې مؤمنانی وکانوا یتقون او دې کې تقوا موجود بسم الله الرحمن الرحیم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون دا تمرکو شروع شو د سورہ یوسف علی نبینا علیہ السلام د دې رکو مخکې سره مناسبت ظاهر ده کان فيما قبل بیان واقعة یوسف علی نبینا علیہ السلام وها هنا تکمیل تلك القصه مخکې بیانو د واقع د یوسف علی نبینا علیہ السلام داغه د خوب لیدل او بیا خپل والد محترم ته بیانول او دلتا نور واقعات یوسف علی نبینا علیہ السلام دا ذکر کړي د دې اتم رکو خلاصہ بعد حفوظ یوسف علی نبینا علیہ السلام وقوع القحط في كنعان والورود الأول لإخوته إلى مصر لاشتراء الغلة پس کامیابی یوسف علیہ السلام نا واقع کی دل د قحط او داغیر رسیدل کنعان علاقتهم ورود اول د پار درونو د مصر تا دا د درونو منی سفر ش مصر صد پارا لاشتراء الغلتی دا پارا دا غستلو دا غلی والترغیب الى التوکل او بل پدی کی ترغیب دا توکل تا
ومطالبة یوسف علی نبینا علیہ السلام بإتیان اخیه. بل پدی کې یوسف علیہ السلام مطالبه دا د دیرونو نه پراوستلو د سکرور سره چا بنیامینو وعریضتهم لأبیهم، بیا داغی درخواست خپل پلار تا بیذهاب اخی یوسف علی نبینا علیہ السلام، قبولو ضرور د یوسف علیہ السلام سره یوسف علیہ السلام تا، وقبول عریضتهم او قبلول دی یعقوب علیہ السلام د دی عریضه او درخواست را، والتعلیم لهم فی طریق الدخول لئلا یصيبهم العین، دی تا تعلیم دے پا تاریخی دا داخلولو کی چی دے خار تا ورزے پا ست طریقہ ننوزے زابوا متفرقون زے یوزے مزے لئلا یصیبهم الیہم العین، دی تا نظر ان رسید نظر نشید. وَإِنَّ قَدَرَ اللَّهِ كَانَ مَفْعُولًا، دا اللہ تقدیر چی دے دا کڑی شوی لامنہ التدبیر، دی در تدبیر چی کم دینو دا نمنکی. فَإِنَّ الْحَذَرَ لَا يَمْنَعُ الْقَدَرَ، حذر چرے دا قدر نہ من کئی. اگر کده ورته ویل چې تاسو متفرق بابون داخل شئ، تاسو دیو خاندان یې خپل ځوانې مدي رونه یو بل سره مشابهت مشاکلت ته، نو تاسو به د نظر شئ. دا د خپل ارزو وا چې کوم مقدره وا هغه دې ته ورسېدله. د دیرو کو خلاصہ بعد فوز یوسف علی نبینا علیہ السلام وقوع القحط في كنعان، والورود الأول لإخوته إلى مصر لاشتراء الغلة، والترغيب إلى التوكل، ومطالبة يوسف على نبينا عليه السلام بإتيان أخيه، وعريضتهم لأبيهم بإذهاب أخي يوسف على نبينا عليه السلام، وقبول عريضتهم، والتعليم لهم في طريق الدخول لئلا يصيبهم العين. وإن قدر الله كان مفعولا لا يمنع التدبير، فإن الحذر لا يمنع القدر. ذکر اللہ فرمائلی دی وجاء اخوة یوسف، راغلل کی دیرون دی یوسف علیہ السلام دے پسر تا سامان دا سفر برابر کو او پلارو تاویل کہ دغه سے خبر شوی ما چې په مصر کی د مصر باچا خلق ولغلی ورکی، تاسو لرشه او د خپل خاندان د پاره التن غله راوړی. دی را روان شو او مصر تراو رسیدل. نو فدخلوا علیه، داخل شو په د باندې، فعرفهم، هغه په جندل چې دا خو ما غرونه دي، وهم له منکرون، او دید د پاره ناشنا غړون کی دي ته سپتا و چې دا و باچا کیږي او دې مقام ته برسیږي. مدوم ډیر تیر شو، بل اکثر وی د مصر بادشاہان په نقاب کیو، دی په پرده کیو، نو دی اون پیجند چې دا زمونږ غرور دی. دا وی دتنه تپوس کو چې تاسو څوک یې، لعلکم عیون، تا جو جاسوسان یې جاسوس لراغلی ہے. ویل معاذ الله، منگا جاسوسان نیو، کوم دے نراغلی ہے، منگ دا کنعان نراغلیو، منگا دی یعقوب علیہ السلام زامنو، ستاسو نورو نو، آو زمون دو نورو نو، ایور اور زمون نسارا کے رکشو، او بل چه دے نو آغا پلار پر خود دے، آغا مانی مین داغا چکم دے ماتی. دا خبری ورطاو کلی، بیاده ورطاو ویل چه خواه، دیتے تیاریو کو پلو خادمانو ته چې خې کرام وکړي، خې عزت وکړي. دا د یوسف علیہ السلام خ اخلاقو کړي، دې سره د سره کوم معاملې کړي وا و د په وس کې دي که هر قسم سزا ورکین ورکول شي، لیکن هغه د خپل اقتدار نه دا فائدہ و نه غستا، او دې سره خ احسان وکړو او خ مل مسته ولا وکړه او خ غلې ولا ورکړه، او بیا جوړته دا او شرط کې خود چې تاسو با خپل لور راولای، چې تاسو رښتیا او دروغ معلوم شي، کرام نو وستو نو بیا ما سره تاسو غل نشتا، بیا به ما مملکت ته نه راځي. ولما جهزهم بجهازهم، هر کلا چې تیارېو ک دوی لرا په سامان د دې سره، غلم له ولا پیمانه کړه، بارونه ولا برابر کړل. قال اتوني باخ لكم من ابيكم، ورته اول
چراتو کې ماتا پرورستا سره د پلارنا ځکه دا سکر ورنو دا د دوی علاتی رورو د پلار یو د مور نه نو او یوسف علیہ السلام د پاره سکر ورو الا ترونا آیات نګوري انی اوفل کیلا چې پورو ور کوم پیمانی لرا وانا خیر المنزلین او زغورا د نزول د مل مستیا ور کون کوم استاد مخ احترام او عزت وکم فإن لم تأتونی به وشرط دی کتا سما تراتو نکل په د غرور سره لکتا سوایه فلا کل لکم عندي استاسو پیمانه ما سره بیانشتا ولا تقربون او بیا ما تمنیز دی کې دلته بیان ناراضه قالو دیور تو ویلو سنراود عنه اباهو زرده چې مطالبه وکړو د غرور متعلق د پلار خپلنا د پلار ددنا وانا لفاعلون من کون کی وعده وکړه چې راولو به ان شاء الله وقال فتيان اجعلوا بدعاتهم في رحالهم ويقبل خادمانو ته چې وګرځوي غرخ خپل سامان د دوی چې کومه اجرت ته قیمت ته په بارونو دي او لپاره کې دی لعلم يعرفونها دې د پاره چې دوی دغه بدعاتو پیژني اذن قلبو چې کله واپس لاهي محل پلتا نو بیا بدی دا خیالي رب دا په غلطه براغلی نو دی بیا واپس راوړي دا به په دی باندې او باعث شي دا واپس یې د پاره لعلهم يرجعون دې د پاره چې دی واپس دوباره بیا راځي فلما رجعوا الى ابيهم ارکلا چې واپس دی پلار پلتا قالوا يا ابانا ول دې ای زمون پلارا منع من الكيلو من شهد زمون د پیمانه مونږ لغلنو رن راکې سوچ مرور بوتل نه دی فارسل معنا اخانا ولي ګمون سره زمون رورو نقتل چې مونږ پیمانه واخلو وانا له لحافظون مونږ د پاره ساتون کې د حفاظت مونږ کوو د پلار ته دا درخواست وکړو قال او الوت يعقوب عليه السلام هل امنكم ایاز تاسو امینو غنم علیه پد باندې او معنا ما امنكم المانا د نفي سره دي الا كما امنتكم على اخيه مگر چې ما تاسو امینان غنلی وای پرور خد دبانی یوسف علیہ من قبل اغسو شو التم تاسو ان له لحافظون موږ د پاره ساتون کیو موږ د پاره ناصحان او خیر خواهان یو فالله خیر حافظ اخر دادا مجبوری وا اجازت ولا ورکو د غوړه دی او چې د حافظ ساتون کې ورحم الراحمین او خدای ډیر رحم کوون کې د رحم کوون ولما فتحوا متاعهم هر کله چې پراندي سامان خپل اغلی ملی بوجه وزګاری وجدوا رحال بدعتهم في رحال ردت اليهم بیا منتدی اغا کم دې قیمت دی رخ دی چې کم سامان دی ورکړو او پیسې ورکړي وي رچیو دی تبیا د دی بار کې پراتو قالو دی ویل یا ابانا ای زمو پلارا ما نبغي سلطو منگا نورو حاجی بدعاتنا ردت الینا دا دنگا بدعات تغا قیمت تے منگ تا واپس شوے دے ونمیر اہلنا منگ بغلر او خپل اہل تا ونحفظ اخانا منگ بحفاظت کو دخپل رور ونزدادو کیل بعیر او زیاتی بکو پیمانه دی اوخ زکا غیبا یو سړی په سروانه بار دو خور کو ذالک کیل یسیر دا پیمانه د ډیر اسانه او چې یو دی مون سره لړ شي قال اول ورته یوسف دا یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم هیڅ نلیګم دې تاسو سره حتا توتونی موثقا من الله تر دې پورې کرا کما ته وعده محکمه د الله دی جانبنا معنا قسمیان شی حلفن لتأتننی به جهام خاطا صبر تکوي ماتا پد سرا الا يحاتبكم بیا زامن دی ممکن دا سے حالت دوش کی بیا نشی راوسته مگر کہ ہاتھوں سے پتا سو باندې تاسو مغلوب شه تو بیا به مجبوری وینو فلما اتوهم موثقهم ارکلا چې ورک دی یعقوب علیہ السلام تا وعده محکم خپلا قسم وتوک قال الله على ما نقول وکیل اول یعقوب علیہ السلام الله په هغه چې مونږ وایو وکیل دی نگهبان دی دا د عرب لوی قسم دی الله وکیل چې دا وی دا دی یو قسم قسم دی وقال وسنور آداب و تخید سفر د داخلي دو وقال اول ورته یعقوب علیہ السلام
یا بنی یا اے بچو اے زامن زما لا تدخلوا من باب واحد مداخلی گئے دیوی دروازی د خارنا د خار مختلف دروازی وی نو په یو دروازه مو ورځي مختلف دروازو باندې ورشه دو درې دي وادخلوا من ابواب متفرقه او داخل شه د دروازو متفرقو جدا جدا لئلا تصيبكم العين تا ته نظر اون رسیږي یو خاندان نه خیزوانه مودي رونه دیوبل یوبل سره مشابهت ته وما اغني عنكم من الله من شيء باقی چې سم مقدر زدفع نشم کول استاسو نه د الله د حکم نه هیڅ شی دا تدبیر داده باقی تقدیر چې ده هغه د الله کار دې چې سکیا بکی ان الحكم الا لله نه دی حکم مگر د پاره د الله دی و علیه توکلت خاص په الله د ما توکل دی و علیه فلیتوکل المتوکلون او خاص په الله دې توکل کی توکل کوونکی دا تقدیم د جاری مجروم د پاره د حصر دی کہ خاص پا اللہ توکل کے لا علی غیرہ وعلیہ خاص پا اللہ لا علی غیرہ فلیتوکل المتوکلون توکل دیو کی توکل کو ان کی و دغا توکل دی چی ارتکاب دا اسبابو دا منافی دا توکل سر ندے عام خلق با ارتکاب دا اسبابو کی مریض دا پارا با حکیم راولی ڈاکٹر و راولی او بیا شافی چکم دے حقیقی اغا اللہ تعالی دے اعتماد بروسہ و پالنا ساتھی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ارکل چ داخل شدی تدا سے طرف نا چ امر کرو پلار دی وتا جدا جدا دروازوں نا دو دو درے دران وتا ما کان یغنی عنهم من الله من شیء نو چ دفقو لدینا دا اللہ دا حکمنا دا سسیزنا الا حاجتا لیکن دا یو حاجتو فی نفس یعقوبہ فنب یعقوب علیہ السلام قد وحدد اخبل حاجت پورا کو پلا خبر او توکلا او دی سره همدردی او چکم نینو پلارولی دا ښکارا کړه وانه لذو علم لما علمناه بشکا دا یعقوب علیہ السلام صاحب د علم دا اغنا چې ماده تعلیم ورکړو او پیغمبرانه تعلیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر د خلق پویږي نه او د پیغمبرانو په تعلیم باندې دوی عمل نکي او داغه نه انکار کوي دا نه همرو کو شروع کیږي د سورې یوسف علی نبی نو علیہ السلام د دې رکو ما قبل سرا دا مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان الورود الاول الى مصر لاشتراء الطعام وها هنا بیان الورود الثانی التدمنی سفر ورتلو مصر تا د اشتراء طعام د پارا او دلته بیان د ورود ثانی دی دا دویم سفر دی دوباره زیدی او مصر تا د کنعان نا د پارا د غستلو د غلی د دیرو کو خلاصہ ورود اخوت یوسف علی نبینا علیہ السلام ثانیا الی مصر لاشتراء الطعام ومعرفت اخیه الشقیق وابقاء اخیه من الاخوة بالحکمت العملیتی دا دویم راتل دی درونو یوسف علیہ السلام دوباره مصر تا د پاره د غستلو د طعام او معرفت ضرور د شقیق بنیامین هغه ځان سره راوستو نو یوسف علیہ السلام متزان ښکارا چې زستارور ما او پر خودل ضرور بیا د دیرونو نه په حکمت عملی سره سرګند نشمانه کوله یو طریقه جوړه کا یو هیله جوړه کړلا داغه د پاتې کولو د پاره وجواز الحیل الشرعیه دین شرعی هیله معلومه شولا چې جایز د پاره دا هیله جایز ده او د ناجایز هیله دا ناجایز ده فان الحیله ما يتوسل به الى امر بطريق خفي هیله دی ته وای چې ته مقصود تا په یو طریقه نه چراتې نو په بل طریقه راشي یو لار دا کلی ته دولار دی یو لار خطرناک ده بل به خطر ده نو هیله ده چې ته په به خطر لار باندې راشي دا معنا د هیله ده هیله مکر ته نه وي بعض خلک هیله مکر دی فریب دی دا خو ناروا ده هیله مکر او فریب نه دی هیله چې کوم دا هغه د طریقه مقصود توی او طریقه خفی سرګندنی او په بل طریقه باندې راشي
د دې وجنه یلی شرعیه چې کوم دي دا راغلي دي کتابونه لیکلي دي قرآن نه معلومیږي احادیثو نه معلومیږي و اثبات الکفالة بالمال بل پدی کې به اثبات د کفالی بالمال راشي وانه به زعیم کرال چې زه د دې کفیل ما چې تاسو له بزو یو بار چې کم نینو سیوا دا در کوم چې دا کاسا چې د ما تاسو کراږي دا د دې رکوع خلاصه ده ځکه الله فرمایي ولما دخلوا على يوسف ارکل چې دی داخل چې په یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه اخاهو زم کدو زار خپل تارور د بنیامین قال انی انا اخوک ورتل بشک دستارور ما فلا تبتئس بما كانوا يعملون مغم جن کیږي په هغه چې دوی کوم عمل کوي وای دې طریقې دا جوړ کړلا چې دو با پینډه خوراک تکینی نو بنیامین یوازې پاتې شو دې خپه شو کله مارور نو ماچر بناستو دی ورته ای کزستارور شما ته بسنګ زمارور شي دی ته وای کتا سو خپکی غنا زبد سره کینم دې خپره چې کیناست نو یو بل تیړه اوس پړد ځان یو تخکارک بیا شپې اف سملاستوم داسیو چې دو بیا یو کمره کې سملی یو ځای کې دې بیا आवाज پاتې شو ولکستاسو خوخی دی با زبد سره سملم بیا د شپې یو بل تخخ خپل حالات دا اول یو بل تیړه چې کم دی دا اوس پړد هغه ول زنه زما ولکته نه بیا بدی خارشی ما تعالی حکم د ښکارا کول شته دینا یو طریقه باندې بتا د پاتې کوم خطبه متهم کیږي نو دا هغه په وجه باندې د مخ کی اجازه وخت غوي ډیره خره بس هغه چلیو کو کاسه چې کوم دې د په بار کې دی بیا اوس فرمای فلما جهزهم بجهازهم ارکلا چې هغه چې کوم دې نو تیاریو کدیله په تیاری د دې سره بیا ولا غل برابر کلا او چې دې نو جوالونه ولا ډکړل جعل السقات فی رحل اخیه خادمانو ته ویل چې دا کاسه د پیمانی چې کم دا پرحل ضرور د بنیامین کې دا کېږي چې کله دی روان شو ثم اذن مؤذن ایته العیر انکم لسارقون اعلان کون کی چې اے قافلې انکم لسارقون تاسو جوړ غلې چې شیمو پټ کړی دي قالوا اقبلوا علیهم ماذا تفقدون دی مقبل شو بدی باندې په دې خادمانو باندې ماذا تفقدون ای شیء الذی تفقدونه عید محذوف دی کوم شی دی هغه چې تاسو غرو کوي د څه دا په مونږ باندې کوي قالوا نفقد سواع الملکی منګرو کو کاساد پیمانه کولو د غلی د بادشاہ والمنجا به حمل بعیر چې چا په دې رات دوکل هغه یو بار د اوخ دی دا داغه چې انعام دی وانا به زعیم او زه په دې باندې زعیم او کفیل ما دینه کفاله بالمال دام ثابت شو دو قسمه کفاله ده یو کفاله بالنفس ده یو کفاله بالمال ده کفاله بالنفس ده سړي ضمانت وکي دې به حاضرو ما دی او کو ته حاضر ضمانت وي دا کفاله بالنفس ده او چې کوم دی بل کفاله بالمال ده چې د مال ذمہواری واخلي چې د دې سړي په ځای با مال ز در کومه اوس په کفاله کې هغه کده هغه اصلنا مدیون مال غواړي کې دی شي او کده دې کفیل نه غواړي کې دی شي ځکه کفاله زم د ذمہ تا په مطالبه کې نو زم خو مضمون له دواړه غواړي هر چې حواله ده حواله کې نقل دی د دې مال د یو ذمہ نه بلی ذمہ تا نو التک محتال علی چې کوم دا حواله په چا اوشلا هغه نه غوښتې شي او اصل مدیون چې کم دی هغه نه بیان شي غوښته دین ثبوت د کفاله بالمال داراغه قالو دی ورته ویلو تالله قسم دی پالا لقد علمتم ایتاسو عالمان یې ما جئنا لنفسد فی الارض لیومنگا چراغلیو د پار دی چې فساد کوم پزمکه کې مخکې مونږ راغلیو نو مخکې مونږ باندې سغلاف نو ثابت شوی وما كنا سارقین او مونږ چې کم دي سارقان او غلو دالیو قالو دی ورته ویل دي خادمانو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین سب جزاء داغه سارق کتا سو دروغجن شوي او غلا چا سره ثابت شوا د سزا بسي
قالوا جزاؤه مغفر اهله فهو جزاؤه. دی ورته ویل جزا د دغه سارق هغه دا ده چې څوک بیا مونته شه د په بار کې دا کاسه دا به جزای یسترق دی بال ته پاتې کول شي. دا د یعقوب علیہ السلام د دین طریقه او قانونو. هر چې د بادشاہ د قانون چو هغه داو چې تغریم د مثلینو د مسروقو او ضرب او سزا ورکولو وهلو او دارنګ چې کم دینو داغه دوچن او تاوان اغستلو. دی هغه خپل قانون مطابق خبر ورته وکړه دا لا خشله د پاتې کېدو د پاره سبب جوړ شو. کذالک نجزی الظالمین دارنګ جزا ورکو موږ ظالمانو ته سارقانو ته. او بدا باوعیتهم دی تلاشی شروع شو بارونه جدینو او خانی کینول بارونه تنواړو او بیا چې کوم دی شروع کله په تلاشی باندې دواره ضرور تلاشی نه کوي ځکه بیا بدګمان چې دا حدودي ته معلومو پکې خوا اول تلاشی د نورو کله ټول نور تلاشی وشولا د لسوارو هغه کې نو بیا وی خادمانو چې را دي کې بنئ د دې تلاشی نه کوو ولناغي باعث چې خامخا به کوي ای خود راور شو دې کو قتل نو بس هغه کې کا سره وته ثم استخرج من اخيه بیا راويست دې کاسې لرا د هغه لوخي د رور د دنا چې هغه د هغه بار چې کومو هغه نراوته کذالک کدنا لیوسف علی دقس تدبیر ما جوړ کو یوسف علیہ السلام د پاره دا سرګند نشفاتی کوله خبره ښکارا کیدا او په دې طریقه باندې پاتې کو مقصود دلته پاتې کولو دیتا په یو طریقه باندې هم پاتې چې بای دا زمارور دی هم دې بتا سره نزي او زه تاسو زه دا یو طریقه وا دا طریقه وا چې دې متهم کو او په دا مقصود تا چې د پاتې کولو یو طریقې خفي سره رسول چې کوم دی دا وشو دینه معلومه شولا جواز د هیلو شرعیو. نبی علیہ السلام هم یو وخت کې ابو رافع چې کوم دی هغه اهلی کتابو کې د حضور به ډیر مت بیانو وینځي دې د پاره ساتلې وي. حضور ول څوک با داوی چې هغه با چې کوم دی نو دا ابو رافع خبر بچ کوم دی والیو دې بقتل کی چاواغستله زاغا اې د پاره طریقه جوړ کړله چې بس غنا کې لاړ او اين سشي رخصو ساره ترخصو پسې ګرځیدل او بیا اعلان وکړو چې کڅوک د نراتو راشه د دروازه بندوما د پاګان کې ورننه وته بیا د ابو رافع د قتل مشهور او د واقعا ده د یو هلت د ځان جوړ کړله د پاره د قتل د ابو رافع هغه بل د قتل لپاره ولمنګ با سوایو چې مونږ التلل شو ول مونږ نه خدا سکه چورانه مال غواړي او کنه تاسو بوس په خپل تنګيږي لقرض مونږ لراکا قرض به صدر ویمان سره چې دینو غاڼه را لراکا وی صبر راکه ول زنانه راکه وی تاجمل العربي مونږ تاسو سره چې کوم دینو زنانه څنګه درکو بیا ول زنانو ځامن را لراکه دا خو بدنګ د پاره عاری چې دا رهن دی او وسق دی رهن د دوه وسق دی دا بیا مونږ د پاره شرم دی سبرا غاڼه کوي وی وسله بغاڼه کو وسله مطلب دا استاد په کپره کې به غاڼه کو او چې وسله راوړو چې دې بدګمانه نشي بس ځان سره وسله راوړله او د تهوازو کو دې چې کوم دې شپدا اخذ وتو جهاز صوت يقطر منه الدم دا داسې आवाज ګورمي نه تنساسي دا आवाज خطرناک دی مکوځيګا اور ته وی عربو کې خدلاوري وا وی یو سړی کچریتان ته وبلل شي د نیزي گزار ته هم باغ اجابت کوي بس راغه دا یو مرګره ورته وای چې دا ته خیر خوشبو نرنجي تحت اعتر العرب بیا وی تراکا دا سر دی چې بوین کو بیا سامان لړ شو بیا وتی بیا راکا مرته چې کله دې ماونیو نو بس بیا فدونکم شابه بیا فلم کوي هغه خو سر نه چونیو وختم یختي چې کله کونی سي سړی بیان شټینګې دي نشي تتله ولدونکم بس هغه چې دې په دې طریقه باندې قتل کو هغه یو هله دې د پاره جوړ کړه چې حضور علی السلام موږ نو ناسکه جمال لا نه غواړي
او نبی سامنے اجازت مو وغوښته هغه له اجازت چې کوم دی دا ورکو دیو جنا کوم جایز شي د پاره هلی هغه جایز ده ناجایز د پاره هلی چې کوم دی دا ناجایز ده نو مطلقاً هله باندې انکار کول چې دي دا غلط دي او کوم فقهاو چې هي لیکلي دي هغه باندې چې د عمل کیږي د دفع د شفیع د پاره هیل ذکر کړي دي کتاب الهیل دا غي مستقل چې کوم دی نو مبحث دی نو ما کانا یا لیاخذ اخاو فی دین الملک نو چې نیولې وی روح په یوسف علیہ السلام په دین د بادشاہ کې په قانون د بادشاہ کې په طریقه د بادشاہ کې ځکه داغه طریقه چې کوم وا هغه تغیین د مثلینو د مسروق او دار لکم نه ضرب وهلونو الا ان یشاء الله مگر چې الله اراده ولري نرفع درجاتن پورتکو درجات او د جات درجونا سوک من نشا هغه چې موږ اراده وشاله درجات پورتکو وفوق كل ذي علم علیم او پاس د هر ذی علم نه عالم شته هر عالم د پاس بل عالم چې کم دی داشته دی دا الله هم چې دی علم دی انو هغه بل پاسه خو بل عالم نشته دی کل خصور د موجبی کلیه دی وای منطقيان خداوي چې دلته ذی علم راغی ذی علم تقاضا کوي د غیریت د علم او د الله صفات د دې په نسبانه عین دي نو التا اطلاق باندې اطلاق د ذی علم نه کوي بلکې عین علم دی او دا علی شرع کوم دی هغه دا وای چې دلته قائل پخپلا دا مستثناوی نو دلته کې الله ته مستثنا دی او خدای وای چې غیر زمانہ د هر عالم د پاسه بل عالمي د الله د پاسه بل عالم دانشته دی قالو دی ویلو ځان له سبب جوړی ان یسرق فقط سرقا له من قبلو کده غلا کړي نو غلا کړي اورور د په خاله دا د دینو عادت طریقه ده چې دوی دغه څه کوي او یوسف علی السلام یادو هغه رور خو هغه چته رشتہ دارو کربوتو هغه لر کړو مات کړو نو دغه خو خغلاوا دا سبد غلا خو نه وا فاسرها یوسف فی نفسه پټو ساتل دی مقالې لر یوسف علیہ السلام په ځان کې دی له جواب ورنکو ولم یبدها لهم دیته داغي جواب ظاهر ورنکو قال ویل انتم شر مکانا تاسو شریعت جهت مکاننا او دا یوسف علیہ السلام ته تاسو نسبت د غلا چ دیو کو ماتمو کو والله علم بما تصفون د عالم تاسو کوم صفت بیانوي دا د بنیامین پاتې کې دل په دې طریقه باندې قالو اس دې کور کې مشوره کی چې بلار ته وسو آیو مخکم دغه سه معاملې شو دا دوباره بیا معاملې را باندې را لاله اویل دی یا ایها العزیزو اے عزیزا دی خدا عزیز مصر دے مصر باچا دے ان له ابن شیخا کبیرا بیشک د پار پلار دے چا شیخ کبیر دے هغه چې کم دینو بوډا دے فخذ احدنا مکانه 19 تن او چې دینو زمونږ نه د پځای زون کې او تن نثار کا خدای مې سارا وا ځکه چې پلار موږ نه محکم وعده غستدي ان نراک من المحسنین منګ بشک تاوینو د محسنانو نه د احسان کوونکو نه قال ویل یوسف علیہ السلام معاذ الله اعوذ معاذ الله پناه غواړم په پناه د الله سره ان ناخذ من ان د دې خبرنا چې اونې سمونګه یو تن احدن الا من وجدنا وتعنا فيه عنده مگر هغه څوک چې مونږه مندل دي سامان خپل او پنځ د باندې دا معلومه شولا چې دې به مونږ نیسو دې به سارو بل سګنی سارو او دا نه ویل چې من سرقنا من وجدنا ویل چې دروغ پکې را نشي غلا خو نه وکړي او مونږ بیا مونږ ته سامان د سره او دا نه ویل چې من سرق منا لالا یکذب چې دروغ را نشي احترازا عن الكذب ان اذا لظالمون بیشک مونږ بدی وخت ظلم کاریو مونږ بیا زیاتیو کو دا شیخن کبیرن داوي ما تا دغه وی اذا دفتر طلب میں این شیخکم ما تی ما فی القرآن شیخ قرآن کی شیخ نشتا میں ابونا شیخ کبیر آدھا شیخ مذکور فی القرآن املا شیخ کبیر قرآن کی راغلے کنا
ان له ابن شیخن کبیرن دلته شیخ کبیر اغله کنا ته درت فی سکک مکہ رأيت شیخ السواقین وشیخ الصرافین وشیخ الحدادین وشیخ النجارین التبودون لګیدلی التد الصرافین تبي هذا شیخ الصرافین ها شیخ السواقین کم در ریورانو مشری صدری قد شیخ السواقین وی الوارانو غت شیخ الحدادین وی ترکانان هغه شیخ النجارین وی شیخ دی استاد ته وی مشر ته وی هغه ته شیخ وی کنه د خانه کعبه دروازه کې دا په کندیده دی صنعو شیخ محمد یوسف شیخ النجارین دا دروازه چې جوړه کړې ده شیخ محمد یوسف جوړ کړه شیخ د نجارین تا په دې لیدلې ده بلا مونږ ته به تیرا کړی دا په دروازه دا کندیده دی صنعو شیخ محمد یوسف شیخ النجارین دا دروازه شیخ محمد یوسف جوړ کړی دا چې هغه شیخ د نجارین دی ان اذا الظالمون من په دې وخت کې ظالمان یو زیاته به فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا هر کله چې دین امید شو لدنه یاره نه پریږدي را سره نو دی ځان لشو او چې کم دینو مشوره کوونکی دا نجن مفسرین وایي چې دا مصدر دی مفرد او جمع په دې کې برابر ده دانشي ویل چې خلصو خپل د جمع ده او نجیا مفرد دی اگر کزار کې دا صيغه د صفت مشبہ معلومیږي وای دا مصدر دی په حقیقت کې رکوع دا اوس دا لسم رکوع شروع کیږي د دې سورہ یوسف علی نبینا علیہ السلام نه د دې رکوع ما قبل سره مناسبت کار دی کہ تکمیل د بقی واقع یوسف علی نبینا علیہ السلام دی بنیامین خو پاتې شو او دی رخصت شو او زی اس بلار تبا سماجرت چې دا پیش کړي نو دا تکمیل دی د بقی واقع د یوسف علی نبینا علیہ السلام د دې رکوع خلاصہ بیان الورود الثالث دا بیان د دریم راتلو د دریم سفر دی د کنعان نا مصر تا لخوت یوسف علی نبینا علیہ السلام والتعارف بینهم او د دې په منځ کې تعارف دی دغل تک یو تزان خکارک حکومت شویو جزان خکارکا و اظهار لاخوته نفسه ظاهر ول یوسف علیہ السلام رونو تا ځان خپل وبین ندامتهم علی ما فعلوا بیوسف علی نبینا علیہ السلام بیان د پیمانتیا د دې دی هغه باندې چې یوسف علیہ السلام سره کړیو زیاتی و سره کړیو و بیان حسن السلوک منه ما اخوته بیان د خسلوک دی د دنا درونو سره حيث لم ينتقم منهم مع قدرت على الانتقام دین انتقام وانه غستو سره د قدرت دنه په انتقام باندې وهذا من محاسن الاخلاق دا ډیر خو خوې دی مع الاخلاق دی حدیث کې راغلی دی سل من قطعك واف عن من ظلمك واصل من اساء اليك توسل کو تان ځان قطع کی سوک افکو تا باندې سوک ظلمو کی احسانو کے تاثر سوک بدو کی دادی محاسن الاخلاق نبی سامم دغه طریقه بدی را بدی سهل باشد جزا اگر مردی احسن الى من اسا بدی د بدی خو آسان جزا ده که جوان مردی نو چا سره احسانو کا تا سره چې کوم دې بدی کړی و ترغیب الى التقوى والصبر بل ترغیب دے تقوا تا او ترغیب د صبر تا وان المجتهد قد يخطئ مجتهد کله خطا کی په اجتهاد کې الا ان يصاب مع ذلك بخسرد دینا که خطا شي مجتهد او مغد پاره او اجر دی لبذله جهده د خپل جهد بل کوشش خودو کو دا بیا مسله ده چې چا خطا شو نو که حق رسید شي نو دو اجر دی او که خطا حق رسید نه مختی بیا یو اجر دی وجواز التوسل بالذوات الفاضله بل دینه معلوم شي جواز التوسل په ذوات فاضله سره دا قمیص ته خو یو ذات ته هغه پسترګو واچوا یا تی بصیرا د بیناشي دا سبب شو د پارا د بینایي د یعقوب علیہ السلام قمیص خو عمل نه دی اخذات ته کنه دا د دې رکوع خلاصه ده فلما استيئسوا ارکن امید شو یوسف علیہ السلام نے چې بنیامین سره نه پریدي خلصون جیا زال شو مشوره کوونکی قال کبیرهم
ویل کبیر په دی کې مشر په دی کې سنن چاروبیلو یا رعین یهوداو علم تعلمو یا تاسو عالمان نه بلکې ای ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله چې بشکا لار تاسو اغست دا پتاسو باندې وعده محکمه ده الله نه قسمی کړی ای ومن قبل ما فرضتم فی یوسف او مخکله دین هغه چې تاسو تفرید کړو په شان دي هغه سره زیاته کړی دا دویمه خبره شو فلن ابرح الارض هرګ نزل کېږم د مصر د ځمکې نه حتی ځنی ابي تر دې پورې چې ما ته پلار اجازه وکړي دی وجنا نحویانو چې لن د پاره تاکید دې د تعبید د پاره نه دی لن نافیه تاکیدیه نه تعبیدیه دغه حتی اور پسې غیر اعلی که تعبید خو بیا بغایا نه وا حتی اذن لی ابي چې مال اجازه راکړي پلار زما او يحكم الله یا الله حکم کی زما لپاره څه فیصله وکي او خیر الحاکمین الله غور د حاکمین نه دی یک نشو دو شو دو نشو سه شو هغه سره غمو دیو په دو نور پاتې شو یو یوسف علیہ السلام اخو مخکینو دو نور پاتې شو درې شو دا غد چې کوم د الله مقدری ما برسیږي هغه د پاره تدبیر چې کم دی هغه دافع چې کم دی دا نه ګرځي ارجو الى ابيكم طریقه ورته واپس یې تاسو خپل پلار ته فقولوا ورته وایي یا ابانا ازم پلارا ان ابنک سرق بیشک استازوی چې کم دانو داغلا کړی دا نسبت هغه ته کوي ځانې زمونږ رور غلا کړی دا لکه چې دا خبره نه ده د غلا ثبوت دی نو استازوی چې دی هغه غلا کړی دا وما شهدنا الا بما علمنا مونږ شهیدین کوم هغه چې معلومه مو قتل چې د بار کا سره وتله دي کې مونږ سو وایو دا خو مشاهده وشوله وما كنا للغيب حافظين مونږ د غیب د پاره مونږ څه خبرو چې د کاسب دې پټیو بار کې به یګدي مونږ د دې نو خبر واسال القريه التي كنا فيها سوال کداغه کلینا یعنی د اهل داغه کلینا چې مونږ کم کلی کیو معلومی کی دا بار تراوتیو او بار نه جدا بل کله یا د مصرو یا بل قريه وا چې کوم ځای کې د دې تلاشي شوی دا والعير التي اقبلنا فيها یوازې مونږ نور قافلوم وا دا قافلین تاسو کا چې مقبل مونږه په دې قافله کې وإنا لصادقون او مونږ چې کوم دې رښتینیو قال بل سولت لكم انفسكم امرا دا خطا اجتهادي شولا دا د جو کې نفسونو خپل امر امه کې تاسو دا کار کړو یعقوب اسلام دا بوم دي چل جوړ کړی لکه هغه چې دی تدروغ باندې کار کړو فصبر جمیل یعنی امری صبر جمیل التم صبر جمیل دلتم صبر جمیل ویل یا صبر جمیل اجمل بی صبر جمیل اجمل دما سرا حسن الله یتینی بهم جميعا دیکھو په مطمئنو چې خوب تعبیر و بار تروزی قریب دا الله کی راتلو کی ماتا په دې ټولو سره دا درې واړه برادي ماتا انه العلیم الحکیم بشک الله صاحب د علم دی او حکیم دی صاحب دی دې کوم د الله حکمتونو وتولى عنهم ډډ چلی نزان لشو خپه شډیرو وقال ویل یا صفا علی یوسف اذن افسوس په یوسف علیہ السلام باندې وبيضت عیناه دا ځکه یادی چې دا بل خو په تهمت کې گیر شو او دا بل په خپل ایثار شو او یوسف علیہ السلام دا غنو می واغستو د دې نور ذکر یو نکو وبيضت عیناه سپینې شسترګې ددو پستر کو چې سپین غالب شي بیا نظر پکې کم شي ځکه دا نظر اصل کې تور کې دی باتور کې وته وای ادا چې کوم نه نو پاغي کې دی انسان من الحزن د خفقان نه کله خفقان نه سړی ډیر جاړي نو نظر خراب شي یا معذور شي فو قزیم دی ممتلئ او ډکو غمن د غمنا قالو دی ورته ویل تلاغ یوسف علیہ السلام یادې تالله قسم دی په الله باندې تفتؤ لا 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 وقت مقدر دے لا تزالو ہمیشہ تو او تذکر یوسف علیہ بیا بیا یادے حتی تکون حردن تدی تقریب شا ہلاکتا او تکون من الحالکین یا شید حالکینونا لطول الحزن دیر غم کی بسڑی را چی کل دا غم نسڑے وفاتم چی رے چکم دینو اغا فیل شی قال اول یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسی و حزنی الاللہ ندم مرز فریاد کو ما دا عظیم غم پل
او د خفقان خپل الله تعالی زه خدای ته فریاد کوم تاسو دې کې څه کار دی علم الله ما لا تعلمون او زه عالم ما د الله نه په هغه باندې چې تاسو باندې عالمان نه یې یا بني اذهبوا اے زما زامنو لړ شئ تاسو فتحسسوا من یوسف تلاش وکړئ یوسف علیہ السلام واخیه ضرور د بنیامین ابل نه یادی اپ خپل پاتې شوی دی ولا تئسوا من روح الله من امید کیږئ د رحمت د الله نه انه لا یأس من رحمت روح الله الا القوم الكافرون بیشک نه امید کی د الله د رحمت نه مگر قوم کافران دا معلومه شولا یاس چې د دام کفر دی او دارن لا امن گنل ځان دام کفر دی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان په مابین دی یری د امید کې دی مومن به د الله د رحمت امیدوار وسی او د الله د عذاب نه بریدون کوي دا بوم نی چې زبا چای ما په امن ما مال خدای صدا بند را کوي او دا بوم نو چې نو امید کیږي با دغه معنا دا چې ایمان په مابین خوف او درجه کې دی فلما دخلوا علیه بیا دیوس روان شو واپس سی او چې کم دینو دریم سفر دی ورسېدل داخل شو په یوسف علیہ السلام باندې قالوا یا ایها العزیز اول دی اے عزیز مصر مسنا واهلنا الضر مسکه مونږ لر اهل دې مونږ تکلیف وجئنا ببضاعه مزجات راتلکی پرخ کوټه سرا قیمتم داسیو چار چا د قبلولو دا غستو نو فاوفلنا الکیلا مولا پورا کا پیمانا وتصدق علینا موږ سره تصدق معنا مسامحه وکا په دې قبلولو د بدعت مزجات سرا دا معنا د تصدق دا ان الله یجزي المتصدقین بشک الله هغه جزا ورکی متصدقین او مسامحین او چې څوک مسامحه کوي په معاملې کې نو خدای غیله چې کم دې جزا ورکی او یعقوب علیہ السلام یو ختم دی لور کړو اور تیریو راځي د مصر بونی میں خط ور کړو چې زما یو زوی هغه صحرا کې ګډوډ شو بل چې کم دې دا تای سار ک بل پاغه پوجي سار شو نو دا زما دا زوی را پریدا کله دا چې بدوی و توکم چې ستا پیړو ته بدا ورسیږي پس یوسف علیه چې دا اولید هغه ډېر سخت نرمی رااله او زاری دي تخکارک اور ته ول نقاب لریک قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف آیا تاسو عالمانی تاسو یوسف هغه یاد دي تاسو څه کړیو ما سره او ورور د سره ورور تم تکلیف رسولو اذ انتم جاهلون چې کوم کې تاسو نه پوهان وای دا تاسو نه پوهه کړی دي تاسو دوا مقام معلوم نو قالوا انك لانتو تو یوسف علیہ السلام هغه ورته چې کوم دینو ناشنا تعجب ورته آیات یوسف علیہ السلام قال انا یوسف یوسف علیہ السلام وهذا اخي او دا زمارور دے بنیامین قد من الله علینا احسان ک الله په مونږ باندې مونږه دوار یو ځای کړو انه متقی واصبر بشکا شان دادے هغه څوک چې تقوا وکي او صبر وکي فان الله لا يضيع اجر المحسنين بشکا لا نه بربادي اجر د احسان کوونکو الا لا اجر ثواب ورکی قالوا تالله اول دی قسم دی په الله باندې لقد اثرك الله علينا تاکي سره غوړه کې ته الله په مونږ باندې وان كنا لخاطئين ته شان داده مونږ خطاکار مونږ په غلطه باندې او تعالی الله غرواله او بهتري درکړه دا د یوسف علیہ السلام بیا اخلاق ځان او تخکارک او بیا چې کم دینو دي ته نور سونوي رډي خبرو ته یاد نه کړی قال لا تسریب علیکم اليوم نشته ملامتیا پتا تو باندې نن ورځي یغفر الله لكم المغفرت تاسو ته ورحم الراحمین الله ډیر رحم کوونکې درحم کوونکې اذهبوا بقمیصی هذا د پلار ته پوسو کو وی نظر خراب شوه دی یا بالکل تل دی ویل اوسه قمیص زما چې داده فالقوا علی وجه ابي پس داوا چوي په مخ د پلار زما باندې یاد بصیرا راضی ببینا واتونی بهلکم اجمعین تاسو راشه ماته د خپل خاندان ټول د سیلمی تاسو راشه دا قمیص وی چې چاوله دوینه قمیص وي دا بزوړه ما خپکړه ما دې چې خوشاله مدماشي دا یوسف علیہ قمیص دا جنتی قمیصو بس هغه چې هغه ته وړو سترګو باندې کې خود الله ول بینای ورکړه ک بالکل تلو بیا بینا شو ک نظر کم شوو بیا خپل هته رسیدو
دا خمیس خو یو عمل نه دی، دا خو یو ذات دی، دینه مان توسل په ذوات فاضله سره کړ. د 11 رکوع شروع کیږي د سوره یوسف علی نبینا علیہ السلام. تدی ما قبل سره مناسبت بیا ښکارا دی، تکمیل دی د واقع د یوسف علیہ السلام. داغه خاندان بوتل دی، ای سره ملاقات کی دل دی، نو دا داغه واقع بیا تکمیل شنه. د دې رکوع خلاصہ اتحاد بنی اسرائیل الى مصر، راتل د بنی اسرائیل دی مصر تا، و اظهار تعبیر رؤیا علی نبینا یوسف علی نبینا السلام، ظاهر دل دی د تعبیر د خوب د یوسف علی نبینا علیہ السلام، التي رآها فی حالت الصغر، ورکوټوالی حالت کې خوب لیدلو دون مده پس د خوب تعبیر بار تروت. فإن رؤيا الانبیاء علیهم السلام حق، د پیغمبرانو خوبونه چې کمی دا حقی. بل دلیل د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بانباء الغیب، په انباء د غیب سره. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک، دا چې کوم دی بل دا ما کان به سلام یطلب اجرا، پیغمبر په تبلیغ باندې اجر نه غواړي. ان اجر الا علی الله، دا اجر نه دی مگر په الله باندې دی. وان للحاق مع الصالحین امر مطلوب، بے بس کېدل یو ځای کېدل د نیکانو سره دا امر مطلوبه دی. د یوسف علیہ السلام د صالحانو د نیکانو سره د یو ځای کېدو سوال د الله نه هم چې دی دا کړی دی. ولما فصلت العیر، هر کله چې جدا شوله قافله د مصر نه راووتله، قال ابوهم، ویل پلار د دې چې کوم دلته خاندان کې سوکو نوسی مسیح نور رشتہ داران، نی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بشکا زمالومهما امومما بویند یوسف علیہ السلام، لولا ان تفندون، که پشکتا تو ما ته نسبت نه پوي من کوي، نو ما ته دا خمیس ما ته یوسف علیہ السلام بوی داراغه. قالو دی ورته ویل تالله قسم دی انک لفی ضلالک القدیم، ته په خوانی خدای کې یا په بخوانی محبت کې دا ستا غزړه مینه ده، هغه چې یوسف علیہ السلام یادې مودي تیر شولې، هغه یوسف علیہ السلام دا یادې. وېدا یوسف علیہ السلام بذات خود دې موجودو په کنعان په کوی کې په مېره کې پته او تنوا او د قمیص بوی معلومي. وې دې کې دا یو نقطه ده، واده وصل چو قریب شود نو آتش هجرت تیز تر گردد، چې د وصل وزن نږدې شي نو د هجر اور بیا تیز شي. دلته وصل نږدې دی د هجر اور تیز شي. اول ته کې د وصل ته ډیره موده پاتې وه، نو هلته کې ورته پته نه وه، او هغه وجه مخکې هم درته ویلې ده یکی پرسی د دانګم کرده فرزن کہ اے پیری گوہر روشن خیرت من. یو تپوس وکړ د یعقوب علیہ السلام نه چې عقل منده د مصر بوی پیراهن شمویدی چرا در چای کنعانش ندیدی. د مصر د قمیص بوی معلومه، د مصر دی مین کې واتور د مزلو، نو په چای کنعان کې جو نلید بذات خود هغه موجودو. بگفت احوال ما برق جهانس دمی پیدا و دیگر دم نهانس. زمنګ مثال د برق د جهان دی، یو سات چې ښکاره شي نو ټول عالم رڼا شي، بیا پټ شي نو بیا تیار شي. گهی بر تار می اعلی نشینم، گهی بر پشت پای خود نمینم. کله پوچت محل کې نم ډیر سيزونه وینم، او کله خبر شاته سمي اغه نوینم. اگر درویش بر حالی بیماندی نو سری دسته دو عالم بر فشاندی. که فقیر په یو حالت باندې پاتې کېده نو لاس په د دوه عالمونه دا غینه به ویزل دا به استاجت. اگر رابعه بصری رحمت الله علیها زنانه وا زر کا تنفل به پرده پشپکه کول، چې کله به فارغ شو نو دا د سوز دعا به کولا، الہی آنچ بحر ماست در دنیا آن را با کافران بده، و آنچ بحر ماست در عقبا آن را با مومنان بده، و مرا در دنیا در دی و در آخرت دیداری نصیب. خدایا چې دنیا کې څه نعمتونه دي هغه کافرانو ته ورکې زما پیسه کې. ولی تش په دنیا پسې روان خو کافران دي. کنه مولانا روم سو وایي اهل دنیا کافرانی مطلقاً روز و شب در چقچقو در بقبقن. تش دنیا پسې روان کافران مطلق دي، شپه ورځ په چقچق په بقبق کې دي، نو دا کافرانو ته ورکې.
او چې کوم د ما حصہ د په عقبا کې او مومنانو ته ورکې او مال په دنیا کې ستا د عشق درد او په آخرت دیدار دا دو چیزونه راکې عشق بازی جان گدازی ہر کثیر آکار نیز آنکھ اورا درد نیز لائقی دیدار نیز عشق بازی جان گدازی دا دار چاکار نہ دے چا سرا کہ درد نوی دا عشق دے لائق دا دیدارم نہ دے آنکھ اورا درد نیز لائقی دیدار نیز کہ درد پہ چا کے نہیں آ دا دیدار لائقم نہیں ذکر دغلتے دی یوسف علیہ قمیص بوئی معلوم کر داور توائی داف فلما انجا البشیرو ارکل چراغ خوشخبری ورکون کے یوسف علیہ السلام زیر اور بانے کو چاگہ جم دے دے اقمی سے من لرا کرے دے القاہ علی وجہی وی غردو دد پمخ بانے فرتد بصیرا او گرزی د بینا کا بالکل نظر تلو اللہ والا نظر ورکو او کنا کم شویو بیا پورا شو قالا ویل یعقوب علیہ السلام الم اقول لکم ایا ماتا تنویلی بلکہ ویلی میو انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون بشک عالم دا اللہ نہ پاغا کہ تاس پہ عالمان نے ہے قالو دیوال یا بان استغفر لنا ذنوبنا اے زمون پلارا من لبخنو غواړه د گناہونو زمونږه من غلطی شوی دی انا كنا خاطئین بشکا من خطا کارو من غلطی کړی دا قال سوف استغفر لكم ربی یعقوب علیہ السلام ورته وویل زرد چتا بخنه غواړم در خپلنا انه الغفور الرحیم بشک اللہ بخون کے رحم کون کرے کوئی تاخیر د دعایو کو سحری تا یا د جمعې روز تا ذکر د جمعې شپه او ورځ دا متبرکه دا سید الایام یوم الجمعه نو شرافت زمانی لرا او شرافت مکان لرا دخل پی اجابت د دعا کې او د سحری وخت دے دام د دعا د قبلې دو دے او بالاسحار هم یستغفرون د سحر پوخ کې دی طلب د مغفرت د الله نه چکم دی حسن بصری نا رحمت اللہ علیہ چا تپوس کړو چې مونږ ته دعا دی اجابت زینو خیا او ته په دې مستقل رساله ولیکلا دعا قبلیږي چې کوم دینو په خانه کعبه کې دنه دعا قبلیږي مقام ملتزم سره دعا قبلیږي حجر اسود سره دعا قبلیږي میزاب الرحمت دلان دی دعا قبلیږي په حتیم کې دعا قبلیږي مقام ابراهیم سره دعا قبلیږي په مزدلفه کې دعا قبلیږي په مینا کې دعا قبلیږي په عرفات کې اخر کې ورتوائی ان لم تجب ان قبر نبی صلی الله علیه وسلم وفي اي موضع تجاب کہ د قبر په خوا کې دعا قبول نشي نو بلکم د قبلې دو زیاده دا د رحمتونو د برکتونو د نازلې دو زیاده روزانه او یا در ملک بیت المعمور طواف کی بیا د بیت الله طواف کی بیا د حضور روزي تراشی بیا واپس دی او هغه د پاره بیا نمبر تا قیامت دا ناراضی نو دا د رحمتونو برکتونو زیاده ځکه دې کې اختلاف دی چې مکه معظمه غوړه ده که مدینه منوره غوړه ده جمهور علما دا وی چې مکه معظمه بهتره ده هلته عبادت یو په لاک دی او په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې یو په 50 سره د آخري حدیث یو امام مالک صاحب دی چې هغه وایي چې مدینه منوره بهتره ده او هغه سیوا د فرضي حج نه مدینه بار وتوم نه اسنا چې مرګ را باندې راشي د مدینه نه بار چې حج لته نو بیا د استخاره وکړه استخاره کې چاته 15 ګوتې ونیولې د خیال لاغی چې زما عمر کې 15 کاله پاتې دي خوشاله شو چې حج خو په یو کال کې کیږي د دوستاب ربیع رائی سے هغه ته ویل نه د دې مطلب دا دی مفاتيح الغیب 5 د غیب کنجانې 15 دي د مرګ پتا دا چاته نشته دی دا چې کوم دینه د چستا عمر کې 15 کاله دا غني پاتې دي نو هغه په دې کې بیا علماوی چې دین استثناء دا چې الا ما ذم اعضاء الشریفه د به سم بدن مبارک چې کوم ځای سره لګیدل دي نو هغه ځای عاد کل